الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا بعد دما ورونو خوندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزیزانو دوستانو، نن سے تاسو په ټوله دنیا کې ګورئ چې کوم ذات ډیر ذکر دا او ډیر یادېږي په مشرق کې په مغرب کې چې کوم شخصیت نوم ډیر یادېږي، هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم. اما عزیزانو دوستانو، په پنځه وخت لمونځ کې چې کله د الله ذکر کېږي نو هغه سره د هغه خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر کېږي. چې کله پنځه وخت اذان کېږي نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ذکر کېږي. نو دا خبره معلومه شوه چې د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام الله تبارک وتعالی ذکر په دې دنیا کې ان آخرت پورې الله تعالی بلند کړ چې اسمانو ته ولاړ شي. په اسمانو کې به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوم موجود وي، د هغه ذکر به موجود وي. کوم ځکه ته ولاړ شي، که عرش ته ولاړ شي، که فرش ته ولاړ شي، په دنیا سے کوم ځای ته تاسو ولاړ شي، په هغه ځای کې به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ذکر موجود وي. خلق به دغه ذکر کوي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د نامو ذکر وکړي. اما عزیزانو دوستانو، په دې زمن کې یو حدیث پاک تاسو ته بیان کما چې کله حضرت آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی له جنت کا کتم زکه تراولې غلو، نو حضرت آدم علیه السلام 300 کاله الله تبارک وتعالی څخه توبه کړي، 300 کاله سر اسمان ته نه پورته کړای، 300 کاله په زړه تیر کړل. خو یو ورځ حضرت آدم علیه السلام دی الله په بارگاه کې دغه دعا وکړه: قال یا ربی اسألک بحق محمد غفرت لی. حضرت آدم علیه السلام ورته فرمایل: یا الله، زه تاسو کا د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم په وسیله دعا درته کوم چې ته ما معاف کا. نو قربان سما الله تبارک وتعالى فرمایل: ای آدم، ما خو تر اوسه پورې ما خپل نبی حضرت محمد پیدا کړی یم نه دا، نو بیا تا ته څنګه معلومات اوسه؟ نو حضرت آدم علیه السلام ته فرمایل: یا الله، چې کله زه تا پیدا کړم او د ما په بدن کې دې سارا واچوله، نو ما چې کله عرش ته وکتل، پاس په عرش باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ما دا په زړه کې خیال وکړو چې د کوم انسان تعالی نامو سره ګډ لیکلی دا، نو دا به حقیقي خبره وي چې هغه انسان به په تا باندې ټوله مخلوق زیات په تا باندې هغه سړی ډېر ګراني. نو الله تعالی ورته فرمایل: فقال الله تعالی صدقت یا آدم انه لاحب الخلق الی واذا سالتنی بحقه قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. نو الله تبارک وتعالی ورته فرمایل چې اے آدم، بشک تاریخ ته وویل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ټول جهان کې په ټول مخلوق باندې ما باندې ډېر ګران ده، نو تا ما ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وسیله راکړه، ما د هغه نامو په وسیله باندې ته معاف کړې. ای آدم، او ای آدم واوره، که چیرې ما خپل خوږ محمد نه پیدا کاو نو ما به ته هرگز نه پیدا کولې. سبحان الله، څومره غټه معتبره خبره ده چې الله تبارک وتعالی خپل خوږ نبی سره څومره مینه او محبت کوي. په دې زمن کې یو بل حدیث پاک تاسو مخه بیان کما. یو ورځ رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په منځ کې ناستو، نو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه
اذان ټیم اذان شروع کو چې کله اذان کاوه نو په منځ کې چې کله راغی اشهد ان محمد رسول الله نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل ګوتې دغسې مچو کړې او بیا دغسې په سترګو باندې ولګولې او بیا و فرمایل قرة عینی بک یا رسول الله. چې کله اذان ختم شو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې کوم انسان دغسې وکړي لکه څرنګه ابوبکر صدیق وکړلو نو قیامت پر ورځ به انشاءالله د هغه زه سفارش کوم، انشاءالله د قیامت پر ورځ به زه د هغه شفاعت کوم. سبحان الله، څومره معتبره خبره ده چې یو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نوم محمد چې کله تاسې له مخه راسي نو همیشه په ادب او په احترام باندې دغسې مچو کوئ. نن سبا خلک اعتراض کوي چې تاسې دا نومونه د ګوتې ولې مچو کوئ، دا په کوم ځای کې ثابته دي؟ نو هغو ته زه دا وایم چې دا د خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سنت مبارکه ده. نو په دې زمن کې تاسې له مخه یو بله واقع بیان کما. قوم بني اسرائیل کې یو سړی و چې 200 کاله د الله تعالی په نافرماني کې تیر کړل، خو وخت راغی مړ سو نو خلکو وویل چې دا خو بدکاره ده، ګنده انسان ده، نه غسل ورکو نه کفن ورکو نه جنازه وکړه، بس راجګې که په ګنده ځای باندې واچاو. نو الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه السلام په طرف باندې وحی ولېږله او ورته وفرمایل چې ای موسی ولاړ سه هغه چې باندې ما یو ملګری ده ورسه هغه ته غسل ورکا، کفن ورکا، جنازه پې وکا او په ادب او په احترام باندې خښ کا. حضرت موسی علیه السلام پریشانه سو، وفرمایل عرض یې وکړه چې مولا دغه سړی کوم نیک کار کړی ده، حالانکه خلق خو وایي چې دا خو ډېر ګناهګاره سړی و، 200 کاله د الله تعالی نافرماني کوله، بدکاري یې کوله، نو بیا دغسې کوم نیک کار ده کړی دی چې ته یا الله ته دومره لوی مقام ورکوې. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای موسی كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه فشكرت ذلك له وغفرت ذنوبه وزوجته 70 حوراء. سبحان الله. الله تبارک وتعالی فرمایل اے موسی دې سړي به چې کله تورات خلاصاو نو په تورات کې به چې کله د ما خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم به راغی نو دې سړي به دا نوم به یې له خپلو سترګو سره ولګاو، مچو به یې کړ او په رسول پاک صلی الله علیه وسلم به درود شریف ویلې. سبحان الله. نو ما اگر چې دا ګناهګار انسان و خو د دې یو عمل له وجه دا انسان ما وباخه. سبحان الله. ایما ورونو خوندو څومره ښایسته عمل ده چې یو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو نوم محمد صلی الله علیه وسلم چې تاسې له مخه راسئ او تاسې هغه نوم مچو کوئ او د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارکه کې درود شریف نذرانه ورکوئ نو الله تبارک وتعالی به تاسو ته څومره مقام درکړي. نو په دې واقع کې معلومه شوه چې کوم انسان رسول پاک صلی الله علیه وسلم په بارګاه کې درود شریف وایي نو الله تبارک وتعالی به هغه انسان په قیامت هم وبخي او په دې دنیا به هم الله تبارک وتعالی هغه انسان ته عزت او مرتبه ورکړي. یوه ورځ حضرت سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د خپل وزیر زوی ته غږ وکړ چې ای د ایاز زویه ما ته اوبه راوړه. حضرت ایاز رحمت الله علیه هغه هم د الله ولی و، ډېر پریشانه سه، ډېر خفه سه، ډېر غمګین سه په زړه کې. په زړه کې وویل چې یا پاکه پروردګاره آخر یې ما له زوی څخه څه ګناه سوې ده، څه غلطي ځینې سوې ده، څه بېادبي ځینې سوې ده چې نن یې ما زوی ته د هغه په نامه باندې غږ نه ور وکړ. نور کله خو به حضرت سلطان محمود غزنوي څه کله غږ ورکاوه د هغه په نامه به یې غږ ورکاوه، خو نن یې نوم نه ورته واخیست، نن خو ورته وویل چې ای د ایاز زویه ما ته اوبه راکړه. نو حضرت سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه له ایاز که پوښتنه وکړه چې ایازه ولې خفه یې، ولې دومره غمګین یې؟ نو حضرت ایاز رحمت الله علیه ورته وفرمایل ای سلطان معظمه زه په دې وجه باندې خفه یم چې نور کله به تا ما زوی ته غږ څه ورکه ورته ویل به چې ای محمد، ځکه چې د حضرت ایاز رحمت الله علیه زوی نوم چې و محمد و
نو ورته غږ به دې ورکاوه ورته ویلی به سي ای محمده خو نن تا ورته وویل سي ای ایا زویه دا آخر ماجرات څه ده آخر وجه څه ده حضرت سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې آیا زه تا له زوی نه یم خفه زه تا له زویه نه یم خفه اصل معامله دا ده چې کله ما ده ته غږ ورکړم په هغه ټایم کې زه په اودس نه وم په هغه ټایم کې ما اودس نه و کړی نو ما زړه دا اجازت ما ته رانه کړ چې زه بې اوداسه د خپل خوږ نبي نوم واخلم الله اکبر یو وخت بادشاه و خو بیا هم خپل خوږ نبي سره دومره مینه او محبت کوله چې نوم به هم بغیر اوداسه نه اخیسته نن ما او تاسې چیرې یو مسلمانانو ما ورونه ما خویندو نن ما او تاسې چیرې یو ټوله زندګي په خپله کارو کې مصروفه یو یوه ورځ یوه لمحه یو سکنډ یو منټ موږ په خپله زندګي کې دومره ټیم نه مقرره کړی چې موږ راسو اودس وکړو او د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایو سبحان الله که تاسې غواړئ چې تاسې ټول ښارونه روغ سي کورو کې خوشحالیانې راسي نو اول خو دا کار وکړئ چې په خپل کور کې چې کله کوم هلک پیدا سي نو خامخا د یو نوم محمد کېدی لا احمد کېدی نن سبا خلک اعتراضونه کوي وایي سي دغه په کور کې احمد نوم د خو زه خپل زوی نوم باندې احمد ولې کېدم حالانکه داسې خبره نه ده که تاسې دا غواړئ چې په یو کور کې 3 نومونه 4 نومونه محمد کېدی بیا هم هېڅ پروا نه ده ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دې اجازت ورکړې ده صحابه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله چې آیا په یو کور کې چې 3 نامو محمد دی نو څه وجه خو نه ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نه هېڅ مسله نه ده یو به دا کار کوئ چې کله زوی پیدا سي الله تعالی تاسو ته نیک صالح اولادونه درکړي چې کله زوی پیدا سي نو نوم به لا محمد ږدئ لا به احمد ږدئ او بل به دا کار کوئ چې د خوږ رسول صلی الله علیه وسلم باندې به همیشه درود شریف وایي چې کله تاسې دا دوه عملونه وکړئ نو الله تبارک وتعالی به تاسې دا دنیا هم ښایسته کړي آخرت به هم ښایسته کړي زما عزیزانو دوستانو نو الله تبارک وتعالی په بارګاه کې دعا کوم چې یا الله موږ ته دومره همت او طاقت راکړه چې موږ د خپل خوږ نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره همیشه محبت کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین